بسم الله الرحمن الرحیم مینوالو دا وخت زموږ سره ایم ان ای مراد سید صاحب موجود دی د هغوی نه تپوسونه کوو هغوی چې سعودي ته دا کم لیټر لیکلی دی چې هغوی د دې په حواله سره سوی سر سعودي ته چې تاسو دا کم لیټر لیکلی دی سر د دې سره به د سعودي په کم زموږ مسافرونه چې هلته کې دي هغوی ته په دې کې څه اساني شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه اول خو زموږ چې کوم سعودي عرب والا ملګري دي او زموږ چې پښتانه ټول ته السلام علیکم. د هغې نه بعد ما په کله چې ما حلف واخیستو او ځال ته پارلیمنټ کې وم نو ما سره به سعودي خلکو پښتانه چې کوم دي هغو ډېرې زیاتې رابطې کولې. هغو ته په مختلف شکلونو کې هلته مسایل دي لکه څنګه چې اقامه والا مسله راځي، څنګه چې هغو د کفیل چې کوم طریقې کار دی د کفالت والا په هغې کې 8000 ریاله چې کوم دي د خلکو نه کټ کېږي. د هغې نه ډېر شي پاکستانیان چې کوم دي په جیلونو کې دي هغو ته قانوني لیګل اسسټنټ نه ورکړی کېږي. نو د خلکو به دا خبرې وي دا ما په پارلیمنټ کې په دې باندې خبره وکړه نو مشیر خارجه مالا څه تسلي بخش جواب رانه کو. آصف دا ووایي چې دونه زره خلکو تعداد کې خلک چې کوم دي هغه د سعودي په جیلونو کې دي خو د دې خبرې جواب رانه کو چې زموږ د پاکستاني حکومت یا پاکستاني سفارتخانې څه ذمهواري جوړېږي چې هلته هغو ته سهولیات ورکړي هغو ته انصاف زر میلاو شي. ځکه چې کلونه خلک هلته په جیلونو کې پراته وي. د هغې سره سره د کفیل چې کوم نظام و نو په هغې باندې معلوم تسلي بخش جواب رانه کړی شو. د دې وجې نه ما سعودي عرب کې چې کوم په ریاض کې د پاکستان کوم سفیر دی هلته ما خط ولیکو ما سټینډینګ کمیټین وغیره چې کوم دي هغو ته هم د هغې سي کړي ده. دې مطلب دا دی چې دا به یو دا اوس په دې باندې به خبره ودرېږي نو دې له زه یو تحریک ورکوم مسلسل به زه په دې خبره باندې لګیا یم. کفالت نظام چې په 2015 کې چې کوم د سعودي خپل قانون دی د هغې مطابق هغو د کفالتو د خلکو پاسپورټ نیولو د تنخوا نه پیسې کټ کولو دا چې کوم دی هغو په خپله باندې اللیګل ګڼلي دي. هغه وایي چې دا به نه کوئ دا غیر قانوني دي دا سعودي حکومت وایي سعودي قانون وایي خو زموږ د پاکستان امبیسي دونه اویرنس نشته پاکستاني خلکو ته د امبیسي له طرفه دا سپورټ خپل خلکو ته نشته د خپل خلکو سره ودرېږي. زموږ خلک د خپل حق تپوس هلته ځکه نشي کولی چې سفارتخانې چې کوم دا دونه اکټیو نه ده نو موږ به خپل خلکو سره ودرېږو موږ په سفارتخانه باندې زور اچو او د پاسپورټ په حواله سره زه خپل پاکستانیان چې کوم هلته دي زه به هغو ته دا خبره وکړم چې بل ورځ ما پاسپورټ ډي جي راغوښتی و زموږ په سټینډینګ کمیټې کې موږ په هغه سره ډېرې خبرې کړي دي. هغه زموږ سره دا وعده وکړه چې د مارچ نه به موږ پاسپورټ آنلاین کړو اوورسیز پاکستانیز دپاره. څونه مسافر وروڼه چې دي هغو بیا د پاسپورټ په لاینونو کې نه ودرېږي انشاءالله هغه د مارچ پورې به انشاءالله ټول سیسټم ورته آنلاین کړي نو هغو ته به عام فیصلې ورکړی شي. خو له هغې سره سره کفالت ته کوم نظام چې دی کم پاکستانیانو ته په جیلونو کې د سعودي عربو کم پاکستانیانو ته چې له اوسه پورې کم مسایل کېږي موږ به خپل امبیسي پوش کوو موږ په هغې باندې زور اچو او موږ خپل پاکستانیانو ته په دې باندې راحت راولو ځکه چې دا د هیومن رایټس وایلیشن هلته کېږي. څوک یې کوي ځکه چې خپل امبیسي اکټیو نه ده د سعودي په حکومت باندې ګوره موږ خپل پاکستانیانو ته ووایو چې وي شوډ ریسپیکټ د لا اف د لینډ چې د هغه ځای کوم قانون دی د کوم ملک کوم قانون دی موږ به د هغې ریسپیکټ کوو. خو چې قانون دا وایي چې ته تنخوا نه پیسې نشي کټ کولی چې قانون ته دا وایي چې ته دلته خپل پاسپورټ نشي ودرولی قانون ته دا وایي چې ته هلته خلک په جیلونو کې د پیشۍ نه او د وکیل نه بغیر ته په جیلونو کې خلک هسې نشي ساتلی. نو ولې دې خلکو ته دا سهولیت نه ورکړی کېږي ولې زموږ پښتانه هلته نشي پراته دي؟ د دې وجې نه موږ د خپل پښتنو لپاره اواز چت کړی دی. زه ولاړ یم پې انشاءالله زه به د امبیسي سره دا خط چې کوم دی شروعات دي په پارلیمنټ کې خبرې چې کوم دي دا شروعات دي د دې نه بعد به زه په خپله باندې پوښ کوم که ضرورت راغی زه به په خپله باندې سعودي عرب ته خپل ملګرو پسې ځم د خپل وروڼو پسې به ځم هلته به ورسره کښېنم دا مسایل به ولاړ کوو انشاءالله. زموږ ډېر پاکستاني چې هغوی هلته کې تللي دي د مزدورۍ دپاره چې یاره موږ به دلته مزدوري وکړو ځان په پاکستان کې څه وکړو خو چې هغوی هلته کې لاړ شي نو هغو ته اقامې نه میلاوېږي کفیل ولا بیا تنخواګانې نه ورکوئ نو د هغې دپاره به سر بیا تاسو هغو مسافرو له څه پیغام زما دا خط که تاسو کتلی نو هغې کې 3 خبرې دي. یو کفیل چې ولا تنخواګانې نه ورکوي او 8000 ریاله چې کوم دي د کال د هغو نه کټ کوي اولنۍ خبره پکې ده. دویمه دا کوم پاسپورټ چې د هغو نه ونیولی شي او د اقامې مسایل چې کوم دي دویمه دا ده. درېیمه چې کوم جیلونو کې پاکستانیان دي او پښتانه دي درېیمه مسله یې دا ده. په دې درېو واړو خبرو باندې ما اوس چت کړی دی ما په پارلیمنټ کې هم چت کړی دی. اوس د خط مقصد دا و چې یو میډیا هایپ ورسره موږ وایو چې زموږ ستا ملګري میډیا ملګري چې کوم دي که سوشل میډیا والا که سوشل میډیا والا دي زموږ کوم ځوانان چې په سوشل میډیا دي چې هغو ټول دا مومنټ شروع کړي ټولو ته ووایي چې په سعودي عرب کې پاکستانیانو ته انصاف ورکړی شي ټولو خلکو ته ووایي. زموږ مقصد دا دی چې موږ خپل خلک اویرنس راولو ګورنمنټ پرشرایز کړو په ګورنمنټ ته ودرېږو ګورنمنټ ته موږ ووایو ته څه کوې ته چې وطرف ته وایي زما سعودي عرب سره ښه تعلق دی سعودي عرب ته تر اوسه نه دورې کوې بل طرف ته خپل خلکو لپاره امبیسي اکټیو کړې نو او په امبیسي کې یو بل لعنت راوانو چې یو غریب سړي په خپله مزدوري پاتې کړه لکه زه درته دوبۍ خبره کوم چې خلک به بل سټیټ نه رالل شارجه وغیره نه دوبۍ ته به امبیسي ته رالل خپل پاسپورټ به یې رینیو کوو یا بله مسله به وه 2 ورځې په قطار کې ولاړو 2 ورځې به یې مزدوري ونه کړه د هغې پیسې به ترې هم کټ شوې بیا به یو کس په خپله باندې په امبیسي کې پیسې ورکړې او هغه به کار به مخکې وشو دا انصاف دی؟ ته بهر ملکونو کې هم دا چلونه کوې او کم ډیپلوماټیک میشن چې دی امبیسیان والا هغو ته سره خبره کومه چې دې پاکستان تاسو له عزت تر کړی دی دې پاکستان د عوام د ټیکس پیسو باندې تاسو تنخواګانې دي